رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د مؤمن سړي لپاره یو غټه سرمایه ده. د قیامت پر ورځ به دغه سرمایه مونږ ته استفاده لګیږي. او چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وکړي د قیامت پر ورځ به دا کس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. صحیح بخاری کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا یو روایت نقل کوي ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم و یو کس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا سوال وکړ عن الساعه فقال متى الساعه. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله قیامت په کله راځي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ته دا سوال ولې کوې؟ تا د قیامت لپاره تیاری کړې ده؟ دا ورته چې یا رسول الله تیاری خو ما نه ده کړې، خو د ما سره یو داسې عمل ده چې د ما دا یقین ده چې د هغه عمل په وجه باندې به زه کامیاب یم. نبی علیه السلام ورته چې کوم عمل ده؟ دا ورته یا رسول الله زه د الله او د الله د رسول سره محبت کوم. یا رسول الله زه تاسو سره محبت کوم. نبی علیه السلام ورته فرمایل وای بیا صحیح دی، بیا ته به د قیامت پر ورځ باندې د ما سره وي. وای د چا سره چې محبت کوي د هغه سره به وي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشحال شي. وای په دې ورځ باندې مونږ په دې خبره باندې دومره زیات خوشحال شو چې مونږ په بل خبره باندې دومره زیات نه خوشحال شوي. او دغه صحابي خپل بیانوي وای زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوم، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره محبت کوم، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره محبت کوم. وای اگر چې مونږ اعمال هغه نه دي خو د دې سره محبت ته وجنه د موږ مقام به هم دی او غټو غټو صحابه کرامو سره وي. نو د دې وجنه د خپل ایمان د تکمیل لپاره ضروری ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره زیات محبت کوئ. ایمان د تکمیل لپاره ضروری ده چې په خپل مور پلار نه، خپل بچیانو نه، خپل اولاد نه، خزه ورور خور نه زیات مونږ تاسو محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذات سره وکړو.